زما فرمان الله نوم دی او زه د باجوړ سلارزو پشد سره تعلق لرونکی. تقریبا 15 کالونه دا زمونږ د نیکه د پلار نیکه د هغه وخت نه دا کاروبار موږ کوو. په یوه ورځ کې تقریبا موږ 8 کاریګر یو او په ورځ کې دغه 120-130 ښه سپکې تیارو ښه په جلتۍ سره. په دې کې قسمه قسم ریټونه دي د 500 نه واله تر د 600 پورې د 2500 پورې 3000 پورې ریټونه پکې شته. ډېره زیاته د دې زیاتوالی کېږي. هر کال یې مونږ 1500 دانې دا مونږ سیوا جوړو. وجه دا وي چې دلته زمونږ د دې علاقې خلک غریبانان او هغه بجلی اول خو بجلی وینه او چې بجلی نو هغه بیلونه ورسي نو دغه وجه نه د انګیټۍ خپل لرګي ورسي نو دې وجه نه دا ارزان پریوزي. زیاتره زمونږ د سلارزو خلک چې کم دی دا دغه کې دا د غرونو دا شو ملاسید خلک شو دغه شان د باټوار خلک شو د چاچاګي شو لوډیګرام سرو نو دې زیات د دې خلک ډېر زیات وړي زمونږ نه. د پرمایش د دې دلته ځکه زیات دی چې یوه بخارۍ په کمره کې او ټول ورونه خویندې میندې ټول و د موږ را جمع شوي او دغه انګیټۍ د وجې نه موږ ټول ګپې شپې لګو او ناست یو او دغه محفل هم جوړ کړی وي او هیټر پیدا دومره نشته ځکه چې هیټر هغه د شپې ګیس هم جوړولی شي د مر خطر پکې هم وي بل دا چې ګرمایش دومره نه کوي څومره چې انګیټۍ کوي. نوم مې صبغت الله دی او رباټ مالۍ سره تعلق ساتم. کله چې ځان له کمرو ته ځو ورته ځو بیا ګیس او هیټر استعمالو خو دلته د دې نه غیر راټوله نه کېږي. دا خو د پښتنو لپاره یو ښه هغه زوړ ثقافت دی. دا خو ضروري دی. دا خو موږ ژوندی ساتو. یاره تر ټولو لوی ګټه یې دا ده چې لکه د یو ځای بل ځای نه کسان راشي هغه ورته راټول شي قیسې وکړي زوړ ماحول باندې بحث وکړي خلک واوري ویني د هغې سره ډېر زیات عقل راځي. د پښتنو عقل خو هم د دغه شي سره تعلق لري د دې حجرو سره. نو ټیپ خو زمونږ هسې شوقي پروت دی. کله کله پې زاړه یادونه تازه کوو. دغه شوق یې نه کوو د نور استعمال د ګانو مانو صرف دونه ده چې هغه زړې دغه پې کله کله ګورو. زما نوم ملک زاده دی. د بخارۍ غاړې ته به ناسته کېدله پیدل به سفر وي نو چې کم میلمانه به وو د لرې ځایونو هغه به دیرې ته راتله او په دیره کې به د بخارۍ غاړې ته ناسته کوله میلمانه او د کلي خلکو په شراکت کو چیر روټۍ هغه هر څه به یې وله راایستل. بارانونه به ورېدل جرګې مرکې به ورته کېدلې د هغه علاقې د اصولو مطابق. خبره دا ده چې هغه د بیمارو پوښتنه به چې وه هغه به هم د بخارۍ غاړې ته کېدله چې څوک به رال بخارۍ ته به یې ناسته کوله مشرانو به خبرې کولې او کشرانو به ورته غوږ. نو خبره دا ده چې نن سبا ځوانان خو په دې لرې شو چې د میډیا دور دی او اکثر هر سړی موبایل استعمالوي خبر ته غوږ کېده نو د دې نه ډېر جدا شو. خو زمونږ اوس هم دا غواړو چې یاره په هره دیره کې د هر ملک په کلي کې د هر پخان په کلي کې د بخارۍ غاړې ته ناسته کېږي او مشران خبرې کوي او کشران یې ته اوري. لکه زمونږ پلرونو ترونو به خبرې کولې د کلي ذمېدار مشرانو به خبرې کولې خلکو به ته اورېدلې.